حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ابو امامه رضی الله عنه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من قطع حق امرئ مسلم بيمينه چاچی پردې حق په قسم باندې حاصل ک پردې پټې دې پردې زمکه دا پردې بل شی دې دکان دې بل دسي او په دروغه قسم یو کو پردې شی حاصل ک ظاهرا کې هغه سره ظلم یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی فقط اوجب الله له النار دې ظالم له الله تعالی ور واجب چې دا بخامخ اور تزين وحرم عليه الجنه او په دې ظالم باندې الله تعالی ور جنت په الله تعالی حرام کو وحرم عليه الجنه فقال رجل يا صحابي يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا که یو پردیش معمولی غنته حاصل کی به مور لزی او جنت په حرام نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وان قضيبا من اراك اگر کدا یو درما یو څنګه د ککر د ونی ولې نه خو چې ظلم دیو کو پردیش دی حاصل کو جنت در باندې حرام دی او د جهنم مور در واجب دی وان قضيبا من اراك اگر که یو څنګه د ککر د ونی ولې نه صحیح حدیث ته مسلم دی ظلم مکوا دا موای چې دا لګ دی ډیر دی الله در باندې جنت حرامي ظلم دا هغه غلط مرض او بیماری ده چې دا په مکانو امتونو کې دا ظلم نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي صحیح حدیث دی من هغه انسان چې راولېږي او د بل مسلمان یول ازمک عقید شبر من الارض ظلما یو سره راولېږي شبر یول ازمک د چاونی سي ظلمن طوقه من 7 ارضین یوم القیامه ورځ د قیامت به الله دې ظالم ته داو وړ ازمک دې غاړه ته وراچي چې ستاد یو ټن کمر دې اوچته دوه واستنشته به ودا ټول ازمک الله دې غاړه ته درواچي څومره دې چرچان نیولې بل حدیث کې دا راغلی دی دا ظالم انسان به الله په دې وز مکو کې خطر ډوب کې و مې منډي ظلم مکوي د چانه داغي حقونه ما حاصله وي